یاره صاحب به څېړونکو ورځو کې لګېدلي وو دا پیدا مو دا ټالونه دي مونږ ته به رڼا وکړه به د شپې هم ګاډي ناوخته هم راغی څه پرابلم به نه و او په دغه یو یا به لپته بله شوي یا دوه بعد د هغې نه بعد بیا مونږ د دې رڼا نه ده لیدلې نو څه پیدا و دغه ستنې ولاړې دي پراری ورسره لګي هر یو شي ته مسله وي او کوم ته دغه دپاره چې هغه شی نه نور پکې څوک بریا ده نو بس یو چاته دی دا چاته په نظر دا دنیا نه ځي ګوري نه څه چې دا ستنې دې نه والله هسپتاله پورې دي دا څه دپاره دي کوم مقصد دپاره دي دغه ته څوک نه ګوري چې دا څه وجه هسې چې رڼاګانې وي مزه یې کوي بالکل ډېره مزه یې او چې رڼاګانې نه دا روډ ډېر زیات سپېره سپېره ښکاري اورې داسې رڼاګانې خو تاسو یو هفته لیدلي دي 2 کاله هم تیاري ولیدې بیا نو بس څه به یاره دا د حکومت کارونه دې باره کې بس مونږ څه ووایو ورته نو عوامو ته هېڅ سهولت نشته دی اورې یو خو ګوره د چا خبره چې د بجلو درک نه لګي او یو په دې روډونو باندې د شپې دقه الي د رڼاګانو پکې چې کم دي هېڅ پته نه لګي ټوله تیاري نه بس نه به یې لګولې نو تمه به هم نه وه نو چې ویې لګولې نو په کار بس اوس چې د دې کوم کارکون دي کوم د دې ذمہوار کسان دي چې په هغې باندې عمل وکړي او د دې لکه دې به څو کاله شوي والله د دې خو به 2 کاله تقریبا برابري نو یو هفته هم صرف دغه ډومبو ورځو کې بس بجلي لیدلې ده پکې نور نه دی درې څلور ورځې هم دي. درې څلور ورځې هم رڼا د هغې نه پسې کم نه وي بیخي چا رڼا نه دی ګران کتونکو سلامونه کوم علب خان شیرپا یم کیمرامین راسره یاسر خان دی دا مهال زه په تنګي کې موجود یم د تنګي موړ چې کوم دی یا د ټیمې نه چې کوم راځي تحصیل میونسپل کمیټې نه چې ته راځې او د هغه هسپتال د چوکه پورې ځې نو په دې لار باندې دا بره زما شاته دا ستنې وګورئ په دې ستنو څه 2 کاله مخکې چې کوم دی نو دا لیټونه لګېدلي د تنګي خلک ډېر زیات خوشحاله وو چې زه هغه پسمانده تنګي وم د رڼاګانو ښار شي د بده مرغه دې یو هفته کار کړی دی دا یو نیم کال 2 کاله چې کوم دی نو دا لیټونه بند دي او د دې هېڅ قسمه پیدا چې کومه ده تنګیوالو ته میلاو نه شوله اوس حیران یم چې دا کار د چا دی د کوم انتظامي کار دی پرشتې به دې له راځي په دې سیمه کې په دې ضلع کې خو انتظامیه وه قانون وي ایمانداري وي د خپلې پیشې سره او د کرسۍ سره مخلصي وي نو د دې مرمت په کار په هغه ټیم باندې یا دې کې چې کوم کرپشن شوی دی دې ته چې دا کوم لیټونه لګېدلي دي نو حیرانکن خبره دا ده چې صرف د یوې هفتې دپاره دا یو نیم کال 2 کاله دا خاموشي ولې ده دلته کې د شپې خلکه واک کوي د شپې ناوخته خلکه روزي په دې سړکونو باندې ګرځي دوکاندارانو ته به لږه پیدا وه رڼاګانې به وي تنګي به لږه نوره ترقي کړې وه د تنګي موړ بازار چې کوم دی دلته کې اډې دي نو د دې لیټونو نه ډېره لویه پیدا چې کومه ده دا یې خلکو ترلاسه کولی شوه پیدل خلکو ډېره ترلاسه کولی شوه خو دا د دې میونسپل کمیټې نه والا تر د هسپتاله پورې دا لیټونه کار نه کوي دا د ستنو کې وګوره دا چې څومره ګوري نو دا کار نه کوي نو فریاد چاته وکړو ډېر خلک ماته وایي ته مسلې نه روچتې چپې نو چاته یې روچتې ډېر خلک وایي مخکې چېرته تللی وې نو په دې مخکې کې هم 12 کاله تېر شو بل څوک راغلی نه دي نو د چا نه تمه وکړو زموږ خپلې خبرې د چارواکو وړاندې کېښودلې خو دا را د خدای نه ویرېږئ دا کمې تنخواګانې چې تاسو اخلئ دا لالې کې په دې به تاسو اوس قرباني کوئ لګیا به او بچو له پیار سوړئ ته چې په کومه کورسۍ ناسته تا سره کوم اختیار دی آیا دا تا په ایماندارۍ سره دا تېر کړ اوس یو ګروپ کې څه خبره کېدله شناختي کارډ او دا د لیټر بکس کې واچوي دا به ورسوي نو خلکو پسې چې کله اډرونه راځي یا انټرویو کارډ راځي نو اکثر پرې وخت تېر شوي وي وخت پې تېر شوي وي او بیا ورپسې لیټر وشي نو په هغې کې یو مشروط شانتې پولیس والا دی په ډي اس بي کې دی ما ورته وویل ته ډېر زیات مشروط دی نو هغه ځان کې د لږ د ایماندارۍ دغه پیدا کړه نو په کوم حجرو کې ناست دی کوم ځای کې ناست دی دا هر څه دې راته پته ده نو هغه لږ ځان لږ معقول کړ نو ډېره معقولي مزه نه کوي خپلې ډیوټۍ سره ایمانداري مزه کوي نو ګرانو کتونکو دا خو مې یو جرنلي خبره وکړله چې دغه شانتې خلکو ته به زه په شیشه کې د خپل بدرنګ شکل ښیم خو لکه دا یو ډېره غټه مسله ده دې ته پاملرنه پکار ده مننه خوشحاله